په دې ټایم کې چې د امجد عزیز ملک صاحب هغه د دوبۍ نه موږ ته خصوصي دغه ډېره زیاته مننه چې ما ورته 2 کوېسچن لیږلي وو، د هغې جواب یې چې دی هغه یې رالیږلی دی. دا کوم چې پرونه په دوبۍ کې تلخي شوې ده، کشیدګي شوې ده، او د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره د انډیا د حکومت په هدایاتو باندې د سپورټس مین سپیرټ چې کوم تباهي شوې ده په اول ځل په تاریخ کې داسې شوې ده، هغې په دغه حوال باندې زموږ سره کم ډیټیل شیر کړي. بیا ورسره ما دا سوال هم کړی چې د کشیدګۍ په حالاتو کې یا تناظر کې سپورټس او کلچر اکټیویټیز چې دي هغه څومره اهمیت لري. تاسو واورئ. ممتاز تجزیه کار او سپورټ جرنالیست امجد عزیز ملک د دوبۍ نه ما ته او زما ټیم ته راکړئ اجازه. د الله په امان. ټولو نه پهله خو ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو ما هم د خپل پروګرام کې زما رائے هم شامل کړه. بنیادی توګه ستاسو کوم سوال دی چې سپورټس کې کم انډیا کم تلخی راوسته دی او د بنیاد یې خې دی د دې منفي اثرات څه کې دي شي. ټولو نه پهله خو زه دا ویل غواړم چې سپورټس مین سپریټ عمده دې تقاضا کوي چې تاسو په سپورټس کې سیاست به نه راولئ. سیاستدانان ډیر دي، سیاست کوي لګیا دي، اختلافات هم دي او بیا اختلافات چې دي نو هغه په مذاکراتو ټیبل باندې حل شي. همیشه سیاستدان دا وایي چې مذاکرات کول پکار دي، آپس کې خبرې اترې کول پکار دي. لیکن سپورټس کې چې کم دا کار شوی دی او انډیا کم رویه اپناو کړې ده دا انتهایی افسوسناک ده. او زما خدا خیال و چې کله دوی ایشیا کپ کوله نو اړو پارټیسیپیټ کول پکار نه او سبانه جوړ کړي و سداسي خبره کړې و چې اړو شمولیت پکار نه. تاسو به کتلو څنګه پهلا میچ کې دوی ټاس چې کله کول نو لاس ملاو نه کړ، بیا ریفری مسله رااله، بیا پاکستان بایکاټ کولو خبرې کولې او هغه نه پس بیا انډیا سره میچونه مو کړه. نو زما ذاتی خیال خدا دی چې دا چې کم بنیاد یې ښه دی هندوستان دا بالکل د سپورټس لپاره ټیک نه دی او راتلونکي ورځو کې سپورټس ته به ډېر زیات نقصان رسي، دونه زیات تلخیانې بشي چې دا بیا واپس سپورټس مین سپریټ طرف ته راوستل به ډېر ګراني. نو لہذا زما خدا خواهش به چې آینده کم از کم آئی سی سی ته ایکشن اغستل پکار دی. آئی سی سی چونکه زیات اثر رسوخ د انډیا دی د وجه هغوی انډیا ته څه نه وایي، حالانکه پکار خدا دی چې انډیا باندې پهله ورځ جرمانه شوی وه او سخت ایکشن اغستل شوی و نو هېڅ به هم نه کېده، هر څه به ټیک ټاک و. نو زه دا ګڼم چې د آئی سی سی قصور دی او آئی سی سی ته ایکشن اغستل پکار دی.